أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، لا خير نست في كثير فديرو کې من نجواهم ندوی د مشورو څخه الا من امر مگر هغه څوک امر چې حکم وکړي بصدقه فصدقه او معروف یا بكم نیک عمل او اصلاح بین الناس او یا د اصلاح په مابین کې د خلکو. ومن يفعل ذلك څوک چې دا عمل وکړي ابتغاء مرضات الله د الله تعالی د رضا د تلاش لپاره فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وجر دي چې موږ باور کو هغه لره اجرا عظيما لوی اجر. لا خير في كثير من نجوا سوره مساد آیات نمبر 114. د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره مناسبت او ربط دادي چې مخکې آیاتو کې هم الله عز وجل د ځینو منافقانو عادات بیان یو خود دوی عادت داري چې غلاوي کوي او بل د غلا سره سره نسبت نور تکي. نو ډیر روانو آیاتو کې الله عز وجل مؤمنانو ته د دې تنبیه کوي چې تاسو کوم مشورې کوي نو د خیر مشورې کوي او بے ځای مشورې او ډیر مشورې په دې کې خیر نه وي چې پر هغه باندې د آخرت د ثوابو کوم شی مرتب نه. نو دې آیاتو کې مؤمنانو ته د دې په ارتباط الله تعالی فرمایي لا خیر فی کثیر من نجواهم، لا خیر نسته یعنی ثواب او برکت نسته فی کثیر من نجواهم فډیرو کې من نجواهم د دوی د مشورو څخه یعنی د دوی چې ډېر سرګوشانې کوي او شپې په مشورو تیري په دې کې عموما خیر نه الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. الا من امر بصدقه مگر هغه څوک چې حکم وکړي بصدقه په خیرات کولو او معروف یا په نیکی باندې او اصلاح بين الناس او یا د فار د اصلاح بين الناس د خلکو تر مابین. یعنی کچيري بیا مشوره دغه کارو د پاره وسی چې یا کوم صدقه او یا کوم نیک عمل او یا د خلکو تر مابین اصلاح راوستل سي نو د دې د پاره کې بیا وسی دا به پروا نه لري. الا من امر بصدقه علماء لیکي چې دلته صدقه لفظ عام دي یعنی کاغه نفلی صدقات وي کواجب صدقات وي او کفرضیه صدقات وي او د معروف کلمه دام صدقات ته شامل ده ځکه معروف نیک کار ته وایي صدقه یو نیک کار دی او اصلاح بین الناس دې ته هم دا د معروف خبره شامل ده ځکه معروف نیک کار ته ویل کیږي او د خلکو تر مابین اصلاح دا یو نیک کار دی. فالله سبحانه وتعالى د هر یو جلا یادونه وکړه یعنی یوازې د معروف کلمې کفایت کاوه لیکن د صدقې د لفظ هم صراحت وسو او د اصلاح بین الناس د لفظ هم صراحت وسو. تفسیر ابي سعود لیکلی دی چې انسان په دنیا کې دوه شیانو ته ضرورت لري. یو دا چې انسان باید خپل ځان ته روحاني او جسمانی نفع ورسي او بل دا چې انسان د خپل ځان څخه روحاني او جسمانی ضررونه لري چې په عامه اصطلاح کې اول توای جلب منفعت او دوهم توای دفع مضرت یعنی منفعت را جلبول او ضرر د ځان لري کول. نو الله سبحانه وتعالى په دغه دوه کلماتو کې د انسان ټول اغراض بیان کړ چې کسه مشوره د دې د پاره وسی چې یو سړی په دې سره خپل ځان ته یعنی بل مسلمان ورو خلک خپل ځان چي هغه ته نفع ورسي هم نفع روحاني ورته ورسي او هم نفع جسماني ورته ورسي. نو الا من امر بصدقه کی اشاره ده غ نفع ته چې تر جسمه پورې اړه لري
او معروف کی اشاره ده هغه نفع ته چې هغه تر روح پورې اړه لري ځکه د معروف کار په امر کولو سره د انسان آخرت جوړیږي نو دا خپل روح ته نفع رسول او په اصلاح بین الناس کی اشاره ده ودیته چې تاسو باید د نور مسلمانانو تر مابین پریشانی لمنځه یوسئ ځکه چې اختلاف د مؤمن د پاره ضرر دی او دفع د ضرر مهمه ده نو ځکه الله تعالی د دې دواړو تورو جلا جلا یادونه وکړه ولو کده معروف په کلمه کې د دواړو معنا ادا کېده الا من امر بصدقه الا من مگر مشوره ده هغه چا منع نه ده امر بصدقه چې هغه په صدقه امر وکړي او معروف یا په معروف عمل باندې امر کوي مطلب دا دی چې کله کله د صدقې ترغیب یو چاته په پټه ورکول دا ځینې وختو کې مصلحت وي په ظاهر ورکول یې دومره ګټه نه لري لکه په پټه ورکول چې نو د صدقې لپاره هم مشوره کېدای شي او معروف یا په کوم بل نیک کار کې او اصلاح بین الناس او یا مشوره کول د پاره د اصلاح بین الناس د خلکو تر مابین چې خلک یو د بل اصلاح راشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه د اصلاح بین الناس په ارتباط انتهایی زیات تاکیدات راغلي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک کې فرمایي لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تحاسسوا وكونوا اخوان الله پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو یو د بل بغض مسره کوئ او یو د بل شاوی مسره ورګرځوي یو د بل جاسوسي مکوي او یو د بل په مقابله کې د چا معاونت مسره کوي بلکې د الله عزوجل بندگان جوړ سي او یو د بل محبت سره بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې امت کې تر ټولو یو بدترین شی هغه دادی چې هغه د مسلمانانو تر مابین اختلاف راشي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې فساد ذات البین هي الحالقه د مسلمانانو تر مابین اختلاف جوړول فساد جوړول دا هغه خریون کې شی حالقه هغه عالیه ویل کیږي سر فخرین کیږي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زدا نشم چې اختلاف دي د چا او رشتان ختم کی بلکې اختلاف د انسان دین لمنځه د اسلام دشمنانو په هر وخت کې د مسلمانانو څخه خپل انتقام هغه وخت اخستی دي چې کله د مسلمانانو تر مابین اختلاف راوستي تاسو وګورئ په ټوله کفري نړۍ کې کافران متحد دي سره د دې چې دوی د عقایدو په اعتبار سره مختلف دي د نظریاتو د کلچر د ژبې په هر لحاظ سره مختلف دي لیکن د مسلمان په مقابله کې متحد مسلمان پر ټوټو تقسیم دي او کوچنی علاقه د مسلمانانو په لاس کې فهم دي خوشاله کړي تر داسې اندازې پوری چې په یو کور کې لا دوه مسلمانان په اختلاف اخته نو پیغمبر علیه السلام د دې سمنع فرمایله او الله تعالی فرمایي چې دغه لپاره کوم مشوره وشي بیا دا ډېر لوی خیر دی الله تعالی په دې کې ثواب شته یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي صحابه ایداسي او عمل درته ونه شیم چې دا عمل دي تر روزه دا عمل دي تر مانځه او دا عمل دي تر صدقه افضلی صحابه کرام ورته فرمایل چې بالکل راته وشه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې د خلکو تر مابین اصلاح راوست د خلکو تر مابین چې کوم رنج او تکلیف پیدا شوی دا لمنځه وړل ضروری دي نو په موږ کې دا یو مزاج هم ډیر زیات پاتې دي چې د خلکو د اصلاح کوشش نکوي دا متبعات ګرځیدلی کله دوه ورونو تر مابین اختلاف رالی نو همې د صلح کوشش نکوي پیدا په ما څه او کله دوه کورو تر مابین اختلاف رالی نو همې د حل کوشش نکوي او کله دوه قریبانو تر مابین اختلاف رالی همې د حل کوشش نکوي په موږ کې د پیغمبر علی السلام دغه یو سنت عمل ډیر په کامله توګه پاتې دی حتی چې دا د ځینو خلکو د ذهنو څخه وتلی علام کې دا یو ډیر لوی اصل دی په اسلام کې چې د دې لپاره انسان باید مهنت وکړي ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ومن غسوک يفعل ذلك چې دا فعل وکړي یعنی یا صدقه ورکړي یا معروف عمل وکړي یا اصلاح د خلکو تر ما بین راولي او یاد دغه کار او ترغیب ورکړي ابتغاء مرضات الله
د الله عزوجل د رضا د تلاشولو د پاره فسوف نؤتيه اجرا عظيما نو جر دی چې موږ باور کو هغه لره اجرا عظیما لوی اجر یعنی که سړی د عمل وکړي او یاد دغه کار ترغیب چاته ورکی دې کار ته آماده کی نو موږ به هغه ته اجر عظیم ورکړو لیکن هو شرط دادی چې په دې کار کې به د الله تعالی رضا غرض ابتغاء مرضات الله د الله عزوجل رضا به غرض که په دې نیت باندې کاوت شهرت حاصل کی په دې نیت کاوه چې کوم دنیوي مفادات او مقاصد لاس تراوړي بیا پر دې باندې اجر نشته ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن اغسوك يشاقق الرسول چاغه مخالفت وکي د رسول من بعد ما تبين له الهدى ورست دردي چشکار رسول او هو اغلر الهدى هدايت ويتبع غير سبيل المؤمنين او پیروي وکي د مسلمانانو د لارې سما شوا د کومې بلې لارې نوليه نو موږ به حواله کو دایما وهغه ته تولا چې دی ورګرځېدلې دي ونسليه جهنم وساءت مسيرا ونسليه او موږ به دی داخل کو جهنم ته وساءت مسيرا او دا بد ورتلو زائدي ومن يشاقق الرسول او څوک چې د رسول مخالفت وکړي من بعد ما تبين له الهدى ورسته تر دې چې دته هدایت ښکارا سو او د هدایت لار ورته واضح اسول د اسلام حقانیت ورته معلوم سو او دا ورسته بیا مخالفت کوي ويتبع غير سبيل المؤمنين او د مؤمنانو د لارې څخه چې عام مؤمنان پر کومه لار دي د هغه لارې څخه مخالفت کوي د دینی لارې څخه نوليه نو الله تعالی فرمایي موږ بدای ورواړو یعنی په دنیا کې بدای ورواړو ما هغه څه تولا بس چې دی وراوشتي دي هغه طرف ته ورواړو یعنی پر داغه حالت به موږ دی پریږدو په داغه گمراهی کې به نور هم ترقی وکي ونسلیه جهنم او موږ بدای داخل کو جهنم ته په آخرت کې به بیا موږ دی جهنم ته ور داخل لکه داغه بشیر نامي منافق چې غلا وکړل او د اسلام په قانون کې دته دا معلومه و چې دا دغه سزا لري او دا ورته روا و چې د پر بل چا الزام لګولي و او دا ورته معلومه و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په دې کې کوم فیصله وکي دا یقیني حق فیصله ده خدا ځان وکړي ولاړی مرتد الله تعالی هغه مرتد والی ته حواله کوي تر څو چې په داغه ګناهونو کې اخته او په داغه حال کې سیمړ ومن يشاقق الرسول څوک چې د رسول مخالفت کوي دلته مراد ورڅخه انکار دی چې څوک د پیغمبر علیه السلام د رسالت انکار وکي داغه مخالفت ظاهری مخالفت دا نه دی مراد من بعد ما تبين له الهدى من بعد ورست ما درغه تبين له الهدى چې ښکار رسوله اغلر الهدى هداية ويتبع غير سبيل المؤمنين او اتباع وکړل د مؤمنانو د لارې بغیر یعنی پر کوم کار چې د امت مؤمنان او را جمع سوي داغه مخالفت کول هم کبیره ګناه دغه آیات څخه امام شافعي رحمه الله استدلال کوي پر دې باندې چې اجماع د امت د قرآن ثابت ده او د اجماع د امت څخه انکار کول هم کفر چنانچه چا د حضرت امام شافعي رحمه الله څخه پوښتنه وکړه چې د اجماع امت په ارتباط باندې چې الله تعالی په شرعي دلایل کې د قرآن شرعي دلیل دی او دا غرنګ احادیث شرعي دلیل دی او اجماع شرعي دلیل دی او دا غرنګ قیاس شرعي دلیل دی نو د قرآن خو آدش کارا آیاتونه دي چې الله تعالی فرمایي چې تاسو په هغه حکم کوي چې ما نازل کړی د پیغمبر علی السلام بارک فرمایي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول د قیاس په بارک فرمایي چې فاعتبروا یا اولی الابصار یا ولو ردوه الى الله والرسول والى اولي الامر فدې باندې قیاس ثابت د اجماع لپاره دلیل نو د درې ورځې مهلت دی واخست درو ورځو کې
سهار څخه تر مازګر د دوه واره قران کریم تلاوت او د ماښام تر سهار دا چمکا نو په درو ورځو کې د 9 ځلې قران کریم ختم په درو ورځو کې نو 9 ځلې چې قران کریم خلاص کی ختم کی نو داغه څخه ورسته یې دغه آیات پیدا کړ بیا د ټول علماو په مخ کې دا وایا او هغه ټول په دې سره اتفاق وکړ چې دا د اجماع امت د فار دلیل دی چې اجماع د امت د قرآنی دلیل دی او د دې حکم نافذ دی د امت علما پر کومه مسله راجم نو لکه مثلا تراویح دا غرنګ اذان د خطبه اذان کیږي نو دا رقم ځینې نور اعمال چې پرغه د امت علما راجم سوي داغه چې انکار کول جایز نه یو د دې څوک عمل نه پکې هغه جلا خبره دی انکار څه کول دا فرق سره دی نو اجماع د امت هم دغه سي شرعي دلیل دی لکه احادیث او قران کریم نو وليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان الله يقينا الله عز وجل لا يغفر بخشنك ان دي يشرك به چې شریک جوړ کړی سي به د الله عز وجل سره ويغفر او بخش ما دون ذلك تر دې کم لمن هغه چاله يشاء او شوي غواړي ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن غسوك يشرك شرك وكي بالله دا الله عز وجل سر فقد ضل ضلالا بعيدا نو يقينا هغه گمراه ضلالا بعيدا فلو يگمرهي الله عز وجل په دې مبارک آیاتونو کې مؤمنان د دې سره ګرځي چې د شیطان اتباع مکوي ځکه شیطان انسان په کفر او په شرک باندې او په ناروا اعمال باندې مبتلا کوي ربط د دې آیات د مخکنی آیاتو سره دادي چې د نفاق کفر غلا او داس نور اعمال اصلي وجداده چې انسان د خدای و طرف ته متوجي نه په دې آیاتو کې علت تا بیانې چې سړی په کفر مبتلا کیږي غلا کوي منافقت کوي د دې بنیادی وجدای چې د الله تعالی ته متوجي نه او شیطان پر د غالب وي الله تعالی فرمای ان الله یقینا الله عز وجل لا یغفر نبخشاندا یشرک چې د الله عز وجل سره شریک وکړل سي کڅوک د الله تعالی سره د الله تعالی په ذات کې څوک شریک کړي یا د الله تعالی په صفاتو کې شریک کړي یا د الله تعالی په افعالو کې شریک کړي ځینې کافران داسې وي چې د الله تعالی د ذات منکر او ځینې به د ذات قائل وي د صفاتو منکر ځینې به د صفاتو او د ذات دواړو قائل وي خو نور شریکانو سره ګڼي دا ټول کفر دی ځکه چې الله عز وجل صانع دی او جوړونکی دی داغه څخه انکار کول دا بغاوت دی او د بغاوت سزا قتل دی ځکه نو که څوک اسلام واوښتي نو دا په شریعت کې د درو ورځو مهلت ورسته که ایمان را نوړي قتل کیږي لا یشرک به ويغفر ما دون ذلك او الله تعالی بخش کی یعنی سزا معافی ما دون ذلك ما د هغه دون ذلك چې در دې شرک کمل که کبیره ګناوي که صغیره ګناوي الله سبحانه و تعالی معافی لمن یشاء د هغه چا د پاره چاغه الله تعالی ورته وغواړي بس الله تعالی ورته معافی کوي تفسیر ابي سعود کې یو حدیث را نقل کړی دی چې پیغمبر علیه السلام ته یو څوک راغی او دا ورته چې ما به ډیر ګناهونه کړی خو ما د الله تعالی سره څوک نه شریک کړی او نه می ګناه په دې خاطر کړی چې پر الله تعالی جرأت لرم یعنی په دې خاطر می ګناه نه کړی چې زه پر الله تعالی جرأت لرم چې بس الله تعالی ما ته سزا نه راکړي زما نفس خواهش داو خدای الله عز وجل څخه بیریدم وسم بیریدم آیا الله عز وجل به ما ته مغفرت وکړي نو دا آیاتونه الله تعالی نازل کړل چې په دې کې د توبې څخه ورسته الله تعالی ټول ګناهونه معافي ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن غسوک یشرک بالله چې شرک وکړي د الله تعالی سره یو څوک د الله تعالی په ذات یا صفاتو کې شریک وګاڼه فقد ضل ضلالا بعيدا نو یقینا دا گمراه سو ضلالا بعيدا ضلالا په گمراهي
بعیدا ډیر لري یعنی انتهایی لري گمراهی اختیار کړه په دې گمراهی کې ډیر لري الله عز وجل دا د مشرکانو په ارتباط فرمایي ځکه مشرکان خود اول سره جاهلان و نو اول دواره شرک په جهالت کاو او بیا شرک د الله تعالی په ذات او صفاتو کې کاو او د مشرکانو څخه علاوه د يهودو مبارک به الله تعالی فرمایي چې ومن یشرک بالله فقد احتمل اسما مبینا ناغش کارا ګنا پر ځان باندې واخست ځکه هغه خو علم درلود دي نو ښکارا ګنا یې ورته وای البته که یو څوک د شرک څخه توبه وکړي مسلمان شي نو بیا خو مشرک نه دی چې نه دی نو ښکارا خبره ده چې سزا یې نشته ولی همیشه حکم تر علت پورې اړه لري که علت نو حکم نه پاتې کیږي چې هغه ایمان راوړي نو د ایمان دراوړلو په وجه مشرک نسو چې مشرک نسو نو ګناه نشته صدق الله